نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مختلفو موقعو باندې د خپل صحابه کرامو امتحان اغوسته. په یو موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل دا راته ووایي چې د مرګ په باره کې ستاسو څه کیفیت دی، څه حالت دی د مرګ باره کې. یو صحابي ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیبه چې سهار شي نو زما یقین مې نه چې زه به ماښام له ورسم وکړم، چې ماښام له به ورسم مرګ حالت مرګ باره کې زما دا کیفیت او دا حالت. بل صحابه د الله حبیبه وایي زما خو دا حالت او کیفیت دی چې کله مز ته ودرېږم نیت وتړم نو یقین مې نه چې زه به دا مز ختم کړی شم که نه، مز به سر ته ورسوم وکړم. کېدای شي دې نه مخکې راله مرګ راشي. او نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا فرمایي زه درته خپل حالت او کیفیت بیانوم، زما د مرګ په باره کې دا حالت او کیفیت دی وایي چې کله زه یو طرف ته سلام وګرځوم یو طرف ته سلام وجرباسم، وایي زما یقین نه چې زه به بل طرف ته وګرځولی شم که نه، چې دا دویم سلام به زه دویم طرف ته وګرځوم او که نه. داسې نه دې نه مخکې راله مرګ رانه شو. دا زما حالت او کیفیت. یعنې د صحابو امتحان یې واخیسته، تعلیم او تربیت چې مرګ به ورې بلکل چې ستاسو مخې ته وي او موږ تاسو اوږده اوږده امیدونه اوږدې اوږدې نیټې هم خلکو سره د کلونو کېدو، لکه ته وایې چې ما ځان سره پاخه لیکل راوړي چې لکه زه به نه ځم، ما سره دومره ټایم شته، قرضه راوالي وشو که نه، د 5 کالو د 8 کالو په دغه باندې نیټه باندې د 8 سیکنډو موږ سره چې نو ګارانټي نشته. دا تبلیغ والا وایي د ټماټر ګارانټي شته خو د انسان نشته. د ټماټر ګارانټي شته چې دی به یو ورځ دوه به وي، یو ورځ دوه پس به چې دی خراب شي، یو 2 ورځې پس یا 3 ورځې پس، وایي د انسان ګارانټي نشته. څومره خلک په دې خپو باندې د کور نه وځي او بیا په کټ کې رادننه کوي کور ته، د خپو باندې رادننه په کټ یې راوړي کور ته رادننه. څومره ډېر خلک. نبی علیه السلام وفرمایل چې هوښیار انسان هغه دی بس د ټولو نه وځي چې بس هر وخت یې مرګ مخې ته. او بیا نبی علیه السلام فرمایي واکثرهم استعدادا للموت، د انسانانو کې د ټولو نه زیات هوښیار انسان هغه دی چې د مرګ د ټولو نه زیات تیاري کوونکی. واکثرهم استعدادا، په دې ټولو انسانانو کې ټولو نه زیات هوښیار انسان هغه دی چې هغه د مرګ د ټولو نه زیات تیاري کوونکی. چې د مرګ تیاري ډېر کړي که نه د ټولو نه زیات څومره ډېر تیاري چې چا کړی بس دې دومره غټ هوښیار